بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا یو لیس کامن ټاپک دی، خو چونکې موږ نه یو کس تپوس کړی وه چې په دې باندې مې یو څو خبرې وکړې، نو هغه دی ډبل ویژن، لکه چې سیز تا ته دوه ښکاري. نو هغه داسې و چې دا کم کس موږ نه تپوس کړی و، نو هغه د خپل پلار وی چې زما پلار چې دی نو هغه 60 سال د هغه عمر دی او د تیر لساتو کالو نه د هغه شوګر دی، او یو ورځ سحر کې راپاڅېده نو چې څه ته به یې کتل نو هغوی چې دا هر څیز ما ته دوه ښکاري. لکه فرض که زه ټي وي ته ګورم نو ټي وي ما ته دوه ښکاري چې دوه ټي وي دي، یا یو کس ته ګورم نو هغه ما ته دوه ښکاري. داسې څه سیستم چې زه ګورم نو هغه ما ته دوه ښکاري، نو دې ته موږ ډبل ویژن وایو. خو دا لکه اوس فرض که دغه کس و نو د ده دا هسټري وه چې دې سهار راپاڅېد ناڅاپي شوی و. دا ناڅاپي چې شوي نو دې ته موږ تھرډ نرو پالسي وایو، کرینیل نروز دي دا، هغې کې چې کوم دریم نرو دی نو دا د هغې عرضي یو قسم تاسو وایئ چې دې ته دې کار پرېښی دی یا د دې رګ فالج ورته شوی دی، نو هغه داسې چې هغه عرضي کار پرېږدي، خو دا په داسې د شوګر په بیمار کې سیلف لیمیټنګ دی ته موږ وایو، دا 3-4 میاشتې پس بیا په خپله ټیک شي، خو چې د هغه شوګر ښه کنټرولي، شوګر ښکلې کنټرولي او ښه صحیح چلیږي، بلډ پریشر هم ورسره صحیح کنټرولي، نو دا په خپله بیا دا ډبل ویژن د هغه ټیک شي او هغه وایي چې ورو زه اوس ماته یو ښکاري، ډبل ویژن نشته اوسه. دې سره سره څلورم کرینیل نرو دی، یو ورسره شپږم دی، 4th and 6th. کله کله د دغه نرس کمزورتیا چې راشي د هغې د وجې هم دا ډبل ویژن کیدی شي. نو د هغې بیا ځان له چونکې اوږده کیسه ده، نو یو وجه خو دغه شوه چې دغه کم رګونه دي کرینیل نرس چې کوم د سر نه راوځي سترګې ته راځي، نو دغه کار پرېږدي. خو که فرض که لکه دا کامن چې دی نو هغه دا دریم دی او هغه ما تاسو ته ووایي چې دا 3-4 میاشتې کې په خپله رو ټیکېږي، خو چې شوګر یې کنټرولي. یو داسې څیز دی چې هغه یو بیمار وایي دا خو چونکې چا موږ نه تپوس کړو د خپل پلار متعلق، نو هغه خو چونکې د هغه ته خو ما همدغه مشوره ورکړه چې دا به په خپله رو ټیک شي. دویم دې سره ریلیټډ چونکې داسې یو دی چې یو کس وایي چې یاره سلو 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 زما دا داسې و چې اول نه لږ لږ و بیا رو دغه کېده، بیا ما ته به رو دوه ښکارېدل. نو هغه یو بیماري ده ته موږ مایستینیا ګریوس وایو چې په هغې کې ټول وجود اول داسې د سترګو نه بیا رو د نور وجود دا مسلز چې نو دا کمزوري کېږي. دغه شان د سترګې دا مسلز هم ورسره کمزوري شوي، نو د هغې د وجې دا ډبل ویژن د هغې. داسې یو بل بیماري دی ته موږ ملټیپل سکلیروسس وایو، هغه ډېره دلته کې پاکستان کې خو کمه ده، دونه ډېره نشته، نو هغه هم یو وجه ده چې په هغې کې هم دا ډبل ویژني. داسې بعضې ټایم کې دماغو کې چېرته سره سولی وغیره یا د هغې د وجې کیدی شي دا دوه ښکارېدل. بعضې ټایم کې هیډ انجري وشي، لکه مطلب اکسیډنټ وشي، یو کس په سر ولګي، نو د هغې نه پس هم هغه ته دا ډبل څیزونه ښکاري. یو سمپل اسانه طریقه به زه تاسو ته ووایم که چاته هغه ټایم سره ډېر دغی نو هغه داسې کولی شي چې یو ساده چشمې والي، او ساده چشمو کې دا یو طرف چې دی نو هغه بالکل په څه بلیک کاغذ باندې یا بلیک داسې کپړی چې په هغې باندې دا بالکل یو طرف دا شیشه چې ده نو چې هغه بنده کړي په هغې باندې، نو لکه دی به په یو طرف په یو سترګه باندې ګوري، هغه وایي چې دنیا ته په یو سترګه کتل، نو په یو سترګه باندې به ګوري، خو ده ته به دی چې هغه ډبل ویژن به د ټمپرري طور باندې لکه ده ته به صحیح ښکاري، لکه یو څیز به ورته ښکاري. خو دا داسې عرضي ټریټمنټ دی. فردر خو دا چې هغه نیورو سرجن سره او افټلمالوجسټ کوم د سترګو سپیشلیسټ چې هغې سره بیا رابطه وکړي، نو هغه به ورته دې باره کې ښه معلومات ورکړي. تاسو ډېره